بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد علي ما ملګرو نن د سره د کورونا په وایرس باره کې لږې خبرې کومه. جی بالکل د احتیاط ضرورت دی. علاج چوم کې اوسه پورې په ټوله دنیا کې نشته. ایټلی والا به مذاق دغه کو چېرې دا چې ګپ دی نو اوس هغو ته وګورئ دغه کوم دغو څه حال دی. نو برای مهرباني ډېر زیات احتیاط کوئ، لاسونه بار بار وینځئ او ګڼې ځایګونو ته مه ځئ او د کور نه چې څه کارونه نه وي د کورونو نه مه ځئ، کور کې کښېنئ او چې دی نو خپل ذکر اذکار کوئ او چې دی نو خپل الله یادوئ. په دې به موږ بچ کېږو. بله خبره دا ده چاینا والا سره هغو سره سهولیات وو، د هغو سره چې دی نو هغو بې ځکه قابو موند چې د هغو سره سهولیات هم دي، ټکنالوژي ده ورسره. زموږ په هسپتالونو کې خپل ملک درته ښه معلوم دی چې په هغې کې د ټوخي او د تبې ګولې نه میلاویږي، نو د کورونا علاج به تاله څوک وي. نو خپل علاج چې دی نو دا په خپله کوئ، ځکه چې تاسو کورونو کې کښېنئ او بهر ته نه وځئ، ګڼې ته نه وځئ، نو دا به زموږ دپاره ډېره زیاته ښي. که نه داسې موږ ونه کړو، د نن نه خو کارپي مو لګې ده، آرمي راغلې ده، موږ پاک آرمي ته سلام کوو، سلوټ کوو چې هغو په داسې قسمه حالاتو کې زموږ سره ودرېږي، خپل ملک سره ودرېږي. بله خبره دا ده چې د دې واحد علاج دا دی چې احتیاط دی، چې څومره احتیاط وکړو دومره به دې بچ پاتې شئ. که احتیاط نه کوئ نو بیا ایټلي ته ګورئ چې هغه اوس په سرو سترګو جاړي، نه علاج شته او روزانه منټ بعد پکې خلک مري او خرابېږي. او داسې د کرفیو لګېدلی خو داسې کرفیو هم نه ده چې تاسو د کور د خرڅ سامان وایاست ټول ویسئ د دوکانونه تش کړئ. داسې صحیح څه مسله نشته. سټورونه به کولاوي، د کم فوډ چې د خوراکونو د دوکانونه دا به کولاوي او تاسو ته به دا بالکل هر ټایم میلاویږي. او برای مهرباني لاسونه وینځئ، ماسکونه اچوئ. بله خبره دا ده چې احتیاط کوئ، د ماشومانو خیال ساتئ او اوبه چې دي نو اوبه ډېرې ډېرې څښئ. زه هیله لرم دا میسج چې دی نو ستاسو به خوښ شوی. او د احتیاط ضرورت دی وروره، که احتیاط نه کوئ نو بیا به خرابېږو موږ ټول. نو الله دې خیر وکړي، الله نه به د خیر سوال کوو. ټول خپل لمونځ او دس کوئ، استغفار ډېر وایئ او انشاءالله دې ته به موږ په دې باندې ماتې ورکوو. خپل کوربه سجاد علي ورکړي اجازت ته. الله په امان.